شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. کتونکو جلال صافي مو تاسو ګورئ ډیلی خیبر دا وغجي موجود ما د تخبی تحصیل په یو تاریخي کلی کې چرته چې دغه شاته تاسو ته کوم یادګار ښکاري یادګار شهدا ټکر یو تاریخي کلی دی د دغه کلی چې کوم مسایل دي بل د یونین کونسل دا ټکر یونین کونسل او نری یونین کونسل چې کوم مسایل دي د هغې والي سره به دغه ولس سره خبرې ترې کوو چونکې مسایل خو ډېر زیات دي خو د هغې د حل دپاره چې کوم منسټران دي MNAs MPs دي د هغوی کوششونه یا شته یا نشته دوی سره خبرې ترې کوو د هغې والي سره نو موږ سره اوسئ. دا وخت ما سره د ټکر چې کوم اوسېدونکي دي ولاړ دي نو استاد جي سره به اول خبرې کوو به یاسر به لور شو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیلی خبره ډیره مننه چې هغوی راغله او زمین د کلي را مسایل زمین کلي د تاریخ زمین د کلتور زمین د رهن سین د خیبر نیوز په شیشه باندې د ټولې پښتونخوا ته او ټولې دنیا ته وښیي دا خو ډیره مننه. ټکر چې دی دا یو ډېر زوړ تاریخي کلی دی او د ځان یو تاریخ لري. غټ مسایل چې د ګیس دي تقریبا 4 کالو شول ته ګیس پیپونه خواره شوي دي خو څه پورې هغې کې ګیس نشته تش پیپونه دي. د دې نه علاوه لوډ شیډینګ هم ډېر سوی بل دا سړکونه تاسو نه سړک غټه مسله دا پل چې دا دویم طرف یې مطلب دا چې اساس شو د انګریزانو د وخت را اساس بیا اساس چې غوته پورې کندرات یو استادېږي نه او د دې نه علاوه چې دا سره نری یونین کونسل دې سره بالکل جوخ پروت دی. اوس موږ نری یونین کونسل کې ولاړو او د ټکر دا دغه چې دلته تعلیم ډېر زیات دی خو لکه مطلب دا چې مسلې هم ډېرې زیاتې دي. د ګیس غټه مسله ده او د دې نه علاوه مطلب دا چې ناقو مقود او بهر دا ډېره غټه مسله ده. زمیندارانو سره ډېر خلک زمینداران دي نو مسلې خو ډېر دي نور خلک په باسو کې او ډېره مننه چې د خیول نیو ډېره مننه خوشحاله شي. دا وخت یو بل ملګری هم ولاړ یاسر بھائی دوی سم خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی زما یاسر ټکر نوم دی د ډیلی خیبر ډیره شکریا ده کو چې زموږ د کلي د علاقې د ستونزو لپاره راله او د دې خبرداري چې کم دی د ډیلی خیبر په شیشه باندې وړاندې کو. زموږ په کلي کې هو مسلې هو په هر علاقه کې کلي کې شته خو زموږ په کلي کې مین مسله چې کم دی 4 کالو شو چې پیپونه لګېدلي دي ګیس پکې نشته. بل زموږ په علاقه باندې چې کم دی 2 پیرې علي محمد خان MNA پاتې شو وزیر مملکت پاتې شو نن سبا اوس بیا MNA دی یا وزیر دی هغې هېڅ یو کار زموږ د کلي علاقې لپاره نه کړی. داسې مشواڼي صاحب زموږ د علاقې MPA دی نو هغوی ته هم خواست کوو زموږ د دې کلي علاقې چې کوم دی سړکونه ساز شوي دي خو مین چې کوم دی اوس د ټکر د پل دا مسله ده دا ډېر زیات کندې کپرې دی. دا د څومره وخت نه دا روډ منګینو چې خراب دی تقریبا یاره دا حیدر خان په 2008 کې د ټکر د پل نه د شاخ نمبر 6 پورې کوم روډ ساز کړو 2008 کې د هغې نه دی خوا چې دا کوم روډ ساز شوی دی تقریبا دا اوس په دې 2021 کې دا مشواڼي دي دا کم روډ ساز کړی د تخبې نه د ټکر پوله پورې نو دوی ته موږ وینا کړې وه هغه کم روډ چې مخکې ساز شوی هغوی ته موږ وینا کړې چې دې پل باندې پکې مساله وه چې هغه دوی نه ده کړې نو دا شوی دی خو پل نه دی خوا چې کم دی دا پاتې رځي. بل زموږ د مین مسله چې کم دی زموږ د کلي د ګیس ته د دې ټولو علاقې ده بلکې تقریبا د تخبې نه دې خوا د پاتې نه دې خوا تر دا هغه هادي کلي پورې زموږ د ګیس مسله ده. سړکونه خواره شوي دي او ګیس خواره شوي او ګیس پکې نشته. تاسو چې ډېره مهرباني خوشحاله شي جي مهرباني. نورو ملګرو سم خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. کتونکو دا وخت یو ملګری راسه بل هم ولاړ دی ټکر دی دوی سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ډیلی خیبر ډېره شکریا ادا کوم چې دومره لنډ تنګ وخت موږ له وبس ټکر دپاره ټکر شي دا راته ووایي دلته ستاسو ټکر کې کوم مسایل دي چې تاسو موږ ته زیره جی زموږ په ټکر کې ډېر مسایل دي جی. ټکر ډېر تاریخي کلی دی په دې ډېر شهیدان دي کو چې تاسو د شاته یادګار ګورئ نو په دې ډېرې غټې واقعې دي. اوس دا وخت دومره نه دی چونکې زه به یو خبره وکړم زموږ په ټکر کې خو زه سپورټسمین یم په خپله عثمان ټکر ټول خلک یې پیژني چې څوک کبډي پیژني عثمان ټکر به پیژني جی. نو جی زه د ګراوند په لحاظ کې ځکه زموږ ماشاءالله ښکلې ګراوند دی خو د ګراوند سره موږ چې کوم دی نو د چاردیوالي شته دی او څومره ناظمان رالل څومره پارټۍ رالې نومونه نشم اخیستی ځکه چې دغه دی که نه نو څومره پارټۍ رالې نو زموږ زه یو دا درخواست کوم چې موږ د ګراوند مزیدار شي او بل دا ګراوند کې راته سهولت راشي او بل دا چاردیوالي د ګراوند نه ولګي. بس زما صاحب د ټکر دا دغه دی. کاکا جي خیر دی. زه زما سید رحمان نوم دی او د ټکر اوسېدونکی یم. دلته خو مسلې به ډېرې خو داسې غټې غټې مسلې کمې دي موږ ته ووایي زموږ کتونکو ته. غټې مسلې خو مهنګایي ډېره سیوا ده او د بجلۍ دا لوډ شیډینګ هم سیوا دی او موږ ته چې د دغه اپریشنونو ضرورت شي نو دغه بیا صحت کارت بند شي نو زموږ روزګارونه شته دی نه او د حکومت دغه بند شي نو موږ چې په نقد کوو نو بیا د خرچو هم ضرورت راشي او دغه مسایل دي. بس ګرانۍ چې چلي ګرانۍ چې چلي وه ډېر غربت خراب کړي وه الله دې. ستاسو څومره عمر دی جي؟ زما خو 2 کم 15 کاله عمر دی. په دې 2 کم 15 کاله کې دومره تاریخ سازه مهنګایي یا داسې
داسې دا کم بد حال چې په دې ملک کې روان دی داسې چېرته شوي که نه دا واحد دا سخت کال داسې راغی دا اوس دې حکومت کې راغی ګنې داسې چې ټماټر هم پکې 400 ته ختلي په یو حکومت کې هم داسې مهنګایي نه وه راغلې او دې کې داسې مهنګایي جوړه شوه بل د تیلو دغه هم پکې ګران شو نو خلک ډېر پریشانۍ طرف ته لاړ خو بل ورسان کړي 500 روپۍ 500 روپیا باندې څه کېږي بله ورځ له بیا د هغې نه 30 روپیا ګران کړي نو د هغې مطلب څه شو دا خو موږ باندې دغه خو ښه دغه پریشاني جوړوي او دغه دی او بس روزګارونه هم بندي شته دی نه کنه الله دې رحم وکړي کاکا جی ډیره مننه استاد جی سم خبره ترې کوو خو خبره کومه دا اول هوځي 500 روپۍ لیټر ارزان کړي پېټرول کم ځای نه کم ځای ته ورسول بس بل ورځ لګوره ان شاء الله چې 30 ته به رسي واپس به مطلب 30 روپۍ به ګرانه ښه استاد جی سوای جی مسلې خو ډېرې دي او تاسو راته دا غټې غټې کومې مسلې دي دا را په ګوته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو خو امتیاز او ټکر دی د ټکر صدابار کالنې سره به تعلق دی او زه د خیبر ډیلی نیوز والا ډېر شکریا دا کوم چې زمونږ د مسایل او د لپاره چې کوم دی د ټکر کلی ته تشریف راوړو زمونږ وصل کې ټکر کلی چې کوم دی نو یو د تاریخ په لحاظ باندې ډېر زوړ کلی دی او د مسایلو نه چې کوم دی نو ډېر زیات ډک دی یو خو په پرس کې زمونږ د کلی د ټول نه مین مسله چې کوم دی نو هغه د نری یونین کونسل والی کو د ټکر والی د ټول نه غټه مسله چې کوم دی هغه د ګیس ته چې په ټکر کلی کې خو پیپونه د غشوي دی او په نری کې نشته د پیپونو هیڅ درک نه لې خو ګیس پکې د سلور کالو چې اوسه پورې پکې د ګیس بل خبردار چې د ټکر او خاص کر د نری یونین کونسل دلته چې کوم دی نو د بجلی چې کوم دی د لوډ شیډینګ ډېر زیاته غټه مسله ده جی هر په غنټه کې چې کوم دی په 24 غنټه کې د 4 غنټې بجلی وي او د 20 غنټې چې کم دی نه وي بل مسله زمونږ د ټکر د دې دا چې یو خو د ټکر د پول نه واله تر د تنګي پورې چې کوم دی د نیر مسله ده یو خو د ټکر نه واله تنګي پورې د روډ چې کوم دی نو دام د کانډرات او مثال پیش کړي بل خبردار په دې نیر باندې د سایډ والو چې کوم دی نو ضرورت ډیر زیات او زه موجوده زمونږ چې کوم منې دي یا ایم پی ګان دي نزاغي تخواس کوم استاد په وساتت سره چیرې کم از کم زمونږ دي مسایلو ته لږ توجه ورکړي بل ټکر یونین کونسل خاص کر د نری یونین کونسل بل دلته جنازګاه ضرورت دی یا د پلی ګراوند چې کوم دی نو ضرورت دی بل ټکر د کلی چې کوم هسپتال دی هغه په پټو کې دی پکار چې دا دی خو چې د کلی دی دغه تر بار کې چې کم از کم د خلک کوشپای کوروزي کار سي چې ډاکټر پکې موجودي دغه پکې موجودي چې کم از کم د مریض خو پاسانه باندې ورتلی شي کنه نو زمونږ اصل کې مسایل ډیر زیات دي خو کم از کم زه موجوده ایم پی ای یا منې ته درخواست کوم استاد په وساتت سره چې کم از کم زمونږ د مسایل ته لږ توجه ورکړي او ځکه چې دا د پی ټی آی دا دریم ګورنمنت چې راځي درې پیری بل خبره چې ځان له بذات خود چې کم دی حکومت نو کم از کم پکار چې یاره هغه دغه وسره نشته نو دغه پوزیشن شته نو سره مشترکه سوکته په دغه کې په دې حکومت کې نو کم از کم دوی له پکار چې یاره زموږ په دې مسایلو باندې لږ توجه ورکړي او خاص کر په دې روډ باندې د نیر په سایډ والو باندې په دې بجلی په دې لوډ شیډینګ باندې بل په جنازګاه زمونږ د یو یونین کونسل هم نشته بل پلی ګراوند نشته د هسپتال مسله چې کوم دی نو ځان دغه دی نو زه خواست کوم چې کم از کم په دې مسایلو باندې لږ پوره توجه ورکړي او خاص کر علي محمد خان ته درخواست کوم چې یاره په دې روډ باندې لږ توجه ورکړي ځکه چې د کندراتو مثال پیش کوي د کندراتو نو بس ډیره زیاته مننه او بیا هم د هغې نه یو پیر درخواست کوم چې کم از کم زمونږ د مسایلو ته لږ پوره توجه ورکړي ډیره مهرباني وي خوشاله شي اخیری یو خبره دوه کومه بس بیا دا پروګرام ختمو پاکستان چونکې د بدقسمتۍ نه د داسې خلکو په لاس کې ورغلی دی د ازل نه که موږ وګورو چې د انګریزانو یا د هندوانو دغه غیر مذهبو نه دا ملک آزاد شوی دی نو دلته په یو داسې مخلوق اوښتی دی چې هغه خو په نوم مسلمانان دي خو د مسلمانۍ پکې څه درک ځکه نه لګي چې په دې دومره غربت کې چې خلک خپل بچي خرڅوي خلک خپلې نونه خرڅوي خلک خپل واړه د غېږې قطره بچي په خرڅولو مجبوره شي د دې د خاطره چې په ما قرض دی او په ما د بجلی بل راغلی دی داسې مختلفې ویډیوګانې به تاسو په سوشل میډیا ګورئ نو زمونږ دغه ریاست په مثال د مور او پلار وي خو د پاکستاني ریاست د بدقسمتۍ نه دا د میرنۍ مور سلوک د دغه خپلو عوامو
عوامو سره کوي د وختن په وختن به تاسو ګورئ چې دوی په اسمبلی کې د ځان لپاره کم بیلونه پاس کوي چې د غریب سړي لپاره پکې بیل پاس نشو یو خبره د مشر وکړه وختي چیرې ټماټر هم پکې په 400 چې د یو ملک انتظامیه دومره بیکاره شي چې نن ټماټر په 400 روپۍ کیلو خرڅېږي سبا له دغه ټماټر په 200 روپۍ دړۍ ملاويږي ولې د تپوس نشته په یو ورځ کې یا 2 ورځو کې څنګه ریټ دومره دغه شي نو انتظامیه هم د دې ملک چې کوم دام ټیک نه ده که کوم حکمرانان دي هغه زیات تر کرپټ دي د غریب سوچ پکې د چا سره نشته او بهرحال بیا موږ د الله نه به دغه دعا کوو چې دغه خلکو په اړه کې یا الله ته لږ رحم راولې چې د غریب ولس باندې لږ ورحمېږي او د دې ملک د حالات لږ کنټرول کړي د مهنګایي کنټرول کړي د څومره چې مسایل دي بیا موږ خصوصا چې په ټکر کې یا په دې نړۍ یونین کونسل کې کوم مسایل دي هغې باندې ذکر وشو مشرانو خبرې وکړې چې د دغه د حل لپاره عملي اقدامات وکړي او دې له عملي شکل ورکړي دغه مسایل حل کړي نو انشاءالله پر روان الیکشن کې هم دا قوم ستاسو دی او تاسو له به ووټ ورکوي دغه کرسۍ ته صرف چې کوم د دوی بنیادي ضرورت دي د دغې مطالبه ده موجوده حکومت ته نو تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاه له اجازت ورکوي ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان